مننه صاحب. محترم स्पीकर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप अगर मुअज़्ज़ज़ MPA साहबान अगर आप शार्ट और स्पेसिफिक रहेंगे ना तो CM साहब भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और वेलकम करता हूँ. आज पहला सेशन है जो आप बाज़ाब्ता हल्फ उठाने के बाद अटेंड कर रहे हैं. अपोजिशन लीडर साहब भी मौजूद हैं ताकि वो भी कुछ गुफ्तगू कर लेंगे और CM साहब की गुफ्तगू भी हम सुन लेंगे. तो इन्हीं मौज़ूआत पे ये जो चल रहा है तो इसलिए आप ठीक है सर जी कंटिन्यू. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. محترم स्पीकर साहब, नन बज़ द खपलो खबरों पहल द दे न वकमा چې نن د قبایلو د پاره ډېره تاریخي او لویه ورځ ده. منګه ټول قبایل د باجوړ نه والا تر خیبره پورې او د خیبر نه والا تر وزیرستانه پورې شکریہ ادا کوو د ستر لیډر عمران خان. من قبایل شکریہ ادا کوو د دې صوبې د دې اسمبلۍ ستاسو د ټولو ممبرانو چې تاسو په یو قبایل سهیل خان اپریدي باندې اعتماد وکړو. هغه هم د دې صوبې په لویه چوکۍ باندې کېناوه. ستاسو ډېره شکریہ. محترم स्पीकर साहब, زمونږ دا دوام ده او دا به زمونږ سپورټ هم وي, کلک به ولاړ یو چې په دې صوبه کې دې صوبې ته دې قوم ته او موږ قبایلو ته کمې مسلې راپېښې دي او د کومو ستونزو سره موږ مخامخ یو. په دې کې به سهیل خان خپل پورا کردار ادا کوي او دا مسئلې به په ښه شان باندې حل کیږي او موږ به امن طرف ته ځو. د امن و امان لا اینډ آرډر مسله ده په ټوله صوبه کې او خاص کر په قبایلی بیلټ کې. محترم स्पीकर साहब, دا زمونږ د 4.5 کروڑ عوامو جرګه ده د صوبې او په دې کې ټول چې کم ناست دي دا د خپلې خپلې حلقې د عوامو نمایندګي کوي او په دې خبره باندې کلک پوه دي چې د دې مسلې مستقل حل د افغانستان سره خبرې اترې کول دي او دا مسله د خبرو اترو د لاسه حل کول دي. نن چې په بارډر باندې کومه شخړه راپېښه ده او هغه موږ قبایل د پولې هغه طرف ته او د پولې دې طرف ته د هغې سره مخامخ یي او د پښتون وینه تویېږي. موږ له به سوچ کول پکار وي. स्पीकर साहब, زه به په افغانستان خبره وکم. زمونږ تاریخ, زمونږ جغرافیه, زمونږ مذهب, زمونږ ژبه, زمونږ کلتور, زمونږ دک درد او زمونږ نقصان د یو بل سره یو دی. دا خطه او په دنیا کې دا خطه په ټوله نړۍ کې د پاکستان او افغانستان اهمیت دی. स्पीकर साहब, دلته خزاني دي, دلته ماین منرلز دي او دلته تجارت دی. د دې دواړو ملکونو اهمیت شته او په دې دواړو ملکونو کې امن هم راتلی شي او دا دواړه ملکونه ترقي هم کولی شي.
منګه د یو بل په خبره باندې پوهیږو منګ د یو بل احترام پیژنو وفاق یا ټیک دا سنټرل ولی دا به زمونږه د دې نه ډایرکټ موږ نه متاثره موږ نه یو دا به زمونږ آواز نه اوري دا به زمونږ غږ نه اوري سپیکر صاحب د پښتنو آواز ته د اهمیت ورکړی شي او دې اسمبلی ته د اهمیت ورکړی شي او سی ایم صاحب سهیل خان اپریدي په دې کې اهم کردار ادا کولی شي لکه هغه یو شعر چې د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی خیبر زمونږ د قبایلو مرکز دی او دا د پاکستان او افغانستان د ملاوېدو لاره ده او دا د سهیل خان اپریدي ابایی علاقه ده خان صاحب دا فیصله په سوچ او سمجھ باندې کړې ده او د څه دپاره یې کړې ده په دې کې سی ایم صاحب کردار ادا کولی شي او سی ایم صاحب ته د اهمیت ورکړی شي او د ده خبره دې واورېدل شي دا زمونږ تضحیق نه دی چې د دې صوبې وزیر اعلی د دې صوبې چیف ایگزیکټیو هغه د خپل لیډر ملاقات لزي او هغه ته اجازت نه ورکړی کېږي دا زمونږ د ټولې صوبې تضحیق دی او دا ډیره د شرم خبره ده سی ایم صاحب ته د اجازت ورکړی شي چې دی د خپل لیډر سره میلاو شي او د دې صوبې په حالاتو باندې دا څه چې تیر شو او څه را روان دي په هغې باندې هغه په خپله باندې خبر کړي बहुत शुक्रिया अजमल खान सर 1 मिनट लूंगा स्पीकर साहब नन देखिए इतना टाइम ले लिया फिर बहुत लंबा लग जाएगा स्पीकर साहब मैंने कहा कि आज कबाइल का दिन है और बड़ा तारीखी दिन है तो थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट मुझे दे दे मैं ज़्यादा वो लंबा नहीं करूँगा स्पीकर साहब دلته د جرګون او دلته د خبرو اترو نه ښې نتیجې راتلی شي انشاءالله نن په باجوړ کې وګوره هلته په چارمنګ کې په تحصیل ناوګۍ کې او خارټو جنت شاه او سمڅۍ کې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی د سی ایم صاحب په نوټس کې ده او په دې باندې فوکس کول دي په باجوړ کې موږ ته امن او په ټوله قبایلي او په ټوله صوبه کې موږ ته امن پکار دی او بل محترم سپیکر صاحب دا چې د دلی خبرې کیږي نو دا خو احمد شاه بابا په سونو کالو مخکې ویلي چې د دلی تخ یې رومه چې رایات کم د پښتونخوا د غرو سرونه افغانستان او پاکستان دا د یو ډنډ اوبه دي افغانستان پاکستان زمونږ ملک دی او افغانستان زمونږ رور دی هیڅ چارې موږ هغه نشو اګنور کولی او نن په دنیا کې د پاکستان یو حیثیت دی پکار ده چې په افغانستان کې د امن دپاره خپل د مشر رور کردار ادا کړي او د افغانستان د ترقۍ دپاره خپل کردار ادا کړي او وخته ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي وخته ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي منزل که زمونږ نشه مزلونه خو مې دي ډېره شکریه